مان رحیم دا وخت په پوسټ ګریجویټ کالج کې موجود یم د سټوډنټانو چې کومه مسله وه د سکالرشپ نو په هغوی باندې موږ د پرنسپل صاحب سم خبرې وکړلې اوس بعد د سټوډنټانو سره موجود یو دې رایې اخلو چې دې باره کې څه وایي. ملګري ستاسو نوم؟ احتشام الحق. احتشام بھائی دا راته ووایي د سکالرشپ باره کې ستاسو پریس کانفرنس هم ډېرې شوي دي سټرایک هم کلی د وخت په وخت باندې څه وجوهات دي چې نه میلاویږي؟ مهرباني ستاسو د راتلو ډېره مننه. یقیني خبره چې په دې باندې موږ سټرایک هم وکړو، بل موږ په دې باندې پریس کانفرنس هم وکړو او پریس کانفرنس کې موږ دا خبره وکړه کو د پیر پرز موږ چېرته سکالرشپ موږ ته میلاو نه شو د منګل پرز به موږ چې کوم د بیا احتجاج کوو. موږ سره درې واړه کالج موجود نوګي کالج ماموند کالج والا نو په چې کله پرون خو ورځ پوره شوله ما ته ډي پي او پرون ماسپښین 2 بجې باندې ټلیفون وکړو زما فیصله راغله چې لاړم هغه ماله وارنینګ راکړو چې ته به سټرایک نه کوې کو سټرایک دې وکړو تا باندې زه پایار کړ کوم د کالج نه دغه کومه نو داسې معلومیږي زموږ په سکالرشپ کې څوک رکاوټ کوي که نه کله چې د تعلیم بچو ټوزي که نه هغه ټول په یو ځای باندې پاسېږي په دې باندې نه پاسېږي چې یاره دا د هاف کالجونه به نن وځي او د هاف کالجونه بله ورځ وځي ټول بجټ یو ځای وځي خو ما ته په دې کې داسې ښکار چې په دې کې څوک رکاوټ شته دی ځکه که نه چې ما ډي پي او کال کړی ډي پي او خو ټیک شو هغه خو د خپل دغه لپاره وایي چې یاره نقصان سټوډنټانو ته ونه رسي عوامو تکلیف ونه رسي خو سټوډنټ خو اخرنی سټوډنټ سره دا پاور سټرایک او چې موږ باندې سټرایک باندې نو د خو خامخا دغه معلومیږي او سره پاته به وي نه به وي ګورې په سوشل میډیا باندې چلیږي مو سو نوګي کالج ول درولي چې خپل مینه د کور مخ ته سټرایک کوي په دې باره کې چار سکالرشپ نو موږ خو دا برپور د مطالبه کوو چې موږ د مطالبه د په حل کړی شي جلس کو په حل نه کړی شو موږ به د خپل استراجه کوي احتجاجونه به کوو او موږ به چې کوم د عوامو ته نقصان رسو هغه نه بهتره چې موږ خپل سکالرشپ تاسو یو ډېر دمکیامیز بیان راغلی و په پریس کانفرنس په دوران کې که چېرته موږ د سکالرشپ میلاو نه شو نو موږ به داسې قدم واخلو چې عوامو ته مشکلات دي او څوک به زموږ رکاوټ په منځ کې چې موږ څوک نشي ودرولی داسې کوم اقدام دی چې تاسو دغه لپاره سوچ کړی دی؟ هغه موږ دې لپاره سوچ کړی و چې ډېر وخت وشو غالبا زمونږ په جون کې د سکالرشپ ټایم پوره کېږي نن اکتوبر ته تاسو وګورئ موږ ته اوسه پړ کې سکالرشپ میلاو نه شو بیا موږ نن ورځ هغه سټرایک نن ورځ ورکړی وختي ما هم دا خبره وکړه چې هغه زه پرون ډي پي او کار کړم ډي پي او مال به دې خبره وارنینګ راکړو صرف ډي پي او خبره پریس کانفرنس نه دا اورېدلې وه چې چې دوی کوم دی وارنینګ ورکړلی حالانکه پریس کانفرنس کې چې کوم دی خبرې ما کړلې بیا خو بار نور ملګرو کړلې وې خو هغه پوینټ پکې زوم نو پرون زه ډي پي او کار کړلی ما ته چې داسې قدم دی واخیستو نو ښه به ني نو ما ته ښکاري داسې که نه چې ما دا وارنینګ ورکړلی خو دې کې ډي پي او ته یا چا ویلي او ډي پي او هر څنګه خو په دې کې چې کوم دی موږ د سکالرشپ څوک رکاوټ کوي ځکه موږ د خپل احتجاج نه مو نه کړلو ځکه موږ د خپل حق نه مو نه کړلو نو چې زه کوم مثال کې د کالج صدر نه یم خو زه مثال کې د کالج یو سینیر کې راځم چې ما د سټرایک نه منې کوي نو څوک به وځي نشي وتلی په دې کې داسې ښکاري چې دې کې څوک رکاوټ کوي دا خو جمهوریت حق دی روډ خر څوک بندولی شي په حق باندې بندولی شي موږ خو داسې موږ پوره من احتجاج کوو موږ پرون ډي پي او ته چې سره کوو موږ سټرایک کولی موږ ستاسو اجازه ته اخیستلې موږ له به تاسو سکیورټي هم راکولی موږ پوره من احتجاج کولی هغه زما یو خبره هم نه اورېده صرف ما دا وایي چې ته به سټرایک نه کې کو د کو خبانی لکه تاسو خپل خبرو کې بار بار دا ذکر وکړو چې د دې په شا څوک دی سکالرشپ نه میلاوېدو دا څوک دی تاسو په نظر کې څوک شته؟ ما خو په هېچا باندې دغه نشو کولی ګوته نشو نیولی خو خامخا څوک به وي که نه چې موږ پته نه لګي چې څوک دي خو که هر څوک یې خدای د موږ له مخې ته راوستلی کې انشاءالله نو موږ به میډیا ورته پرېنږدو انشاءالله موږ به په خپله باندې دا سټوډنټان موږ څه لږ نه ایستو انشاءالله موږ به خپل حق په زور باندې وغواړو خو چې موږ ته صرف کس معلوم شي او موږ یې وپېژنو چې او دا کس زموږ په سکالرشپ کې رکاوټ پیدا کوي دا خو زما په خیال څوک کېدی نشي او کوی وي او ښکارم چې نو لکه ستاسو به څه دغه نو کو کېدی نشي خو د خبرو داسې معلومیږي کو چېرته ښکاره شي انشاءالله نو هغه څه به چې کوم دی موږ پرون احتساب کوو او موږ به د هغه نه بیا یو صرف نور هېڅ هم ورسره نه کوو دا یو تپوس به ترې کوو چې د سټوډنټانو حق تاسو ولې ووایي ولې دا سټوډنټان چې دا سبا له باجوړ مستقبل نشي جوړېدلی پاکستان مستقبل نشي جوړېدلی دا خو به زپاله زموږ د پاکستان مشران د دوی مستقبل تاسو ولې دوی حق ووایي نو ولې موږ دغه یو خبره تپوس کوو چې ولې تاسو دا وخت تاسو نه دی تېر کړی دا سټوډنټ لایف تاسو نه دی تېر کړی دا تپوس پاتې کوو د محکمې سره لکه کوم سکالرشپ سره کوم تعلق ساتي دغه ته کوم پیغام ورکول غواړئ څه پیغام نن شاته کوو نو هغو ته موږ دا پیغام ورکوو چې نن به تاسو وینئ سټرایک شروع دی حالانکه موږ هم نن سټرایک کوو خو موږ ډي پي او مو نه کړلو هغه د وجې چې کوم دی زموږ ریسپیکټیبل دی د هغه د خبرې لپاره موږ چې نن د کوم د سټرایک موږ کینسل کړو 2 ورځې پس موږ ټول کالجونه بیا هم روزو کوم د سکالرشپ میلاو نه شو دا موږ څه خورنی پاور دی کو ډي پي او باندې پایار کړکۍ کار څه کوي موږ به دغه سټرایکونه کوو موږ څه بل لار نشته دی کو کړکۍ را باندې پس عدالت ته وځو کوي د را باندې خو موږ خپل حق غواړو په هر څنګه موږ خپل حق غواړو ډېره مهرباني بل څه شته خبرې دا به ملګري ستاسو سره د ستاسو ټول نه مخکې او بس زه خپل تعارف وکړم زما نوم سمیع الله دی او د ښار کالج کې بحثیت سینیر سټوډنټ ستاسو
د سکالرشپ په حواله یو څو خبرې کول غواړم. د سکالرشپ روکتام اصل کې موږ د دې نه مخکې سټرایک کړی او پریس کانفرنس شوی، د هغې په حواله کې زموږ یو وفد جوړ شوی کوم چې پاټا سیکرټریټ ته تللی او د ایجوکیشن منسټر سره میلاو شوی، خو هغو موږ ته هیڅ ریسپانس رانه کو. مطلب هغه اپس ته د پرېښودو دپاره موږ بالکل هغه موږ له هیڅ ټایم رانه کو. هغو دا ویله چې کوم د فضل الرحمن ازادي مارش روان دی موږ دې ته خپل پلانینګ دی، نو موږ ته تپوس وکړو چې مطلب د ایجوکیشن د فضل الرحمن څه کار دی، د هیلث د فضل الرحمن څه کار دی. هغوی ویل چې تاسو ته بالکل په دې ټیم کې موږ هیڅ توجه نشو درکولی. د هغو نه خو دغسې رالو موږ نا امیده شوي یستو، بیخي نا امیده شوي یستو. موږ ستاسو په وساطت باندې نن خپله خبره کول حکومت ته هم دا او کم کسان چې دي د سکالرشپ واکداران هغو ته هم چې دا سکالرشپ د موږ ته میلاو کړی شي. دې ورځو ته به موږ تقریبا 3-4 میاشتې د سکالرشپ شوي وي چې میلاو شوی به، او که دا سکالرشپ میلاو نشو نو ډېر حالات ډېر بدل ویني انشاءالله. او اوس هم د ناوګۍ د کالج سټوډنټس راغلي دي، د ګلداد خان د ام ان اے د کور مخې ته ناسي او د هغې ته بالکل کنټینیو سټرایک دی. په فیسبوک باندې ملا شته، په نیټ باندې ملا شته دی. نو څنګه چې پرنسپل صاحب ویل چې د 74 نه دا کالج جوړ شوی دی، خو د اوسه پورې دومره روکتام په سکالرشپ کې نه دی راغلی. دا فرسټ اف آل دا سچویشن دی چې دا مخې ته راغلی. دا سکالرشپ سره چې کومه متعلقه ادارې د هغو ته به کوم پیغام ورکول غواړئ؟ نو هغو ته خو څنګه چې ما مخکې ویله چې د سکالرشپ متعلقه کومې ادارې دي هغو دې موږ ته خپل حق راکړي. که رای نه کړو نو د پاکستان د آئین مطابق موږ ته د پرامن احتجاج کولو اختیارات شته دي. څنګه ته احتشام به ویل چې ما له ډي پي او وارننګ راکړی دی، نو د سکالرشپ په باره کې چې موږ کوم واکداران دي هغو ته موږ دا وایو چې موږ له سکالرشپ راکړئ. که رام نه کړو نو ډېر بد صورت اختیار به د پرامن احتجاج خو د هر شهري حق دی، بیا څنګه داسې کیدای شي چې ډي پی او تاسو ته دا وارننګ درکوي؟ احتشام به زموږ د کالج سینیور سټوډنټ دی، د په خپله خرچه باندې څنګه چې تاسو ته پته ده چې پریس کانفرنس په لږو روپونو کې 4-5 هزار روپۍ د سټوډنټ لپاره ډېر شی دي. احتشام به یې تللی پریس کانفرنس یې کلی، هغه ویل که موږ ته چېرته په نیکسټ ویک کې دا سکالرشپ میلاو نه شو نو موږ به د پیر په ورځ باندې احتجاج کوو. پرون احتشام به زه ګواه یم چې ډي پي او خپل اپس ته غوښتلی دی او ښه کلي عام یې چلنج ورکړلی، که تا چېرته سټرایک وکړو، روډ دې بند کړو یا راووتې، لکه مطلب موږ له آئین حق راکړلی دی چې ته خپل حقوقو لپاره پرامن احتجاج شي کولی، خو هغه موږ اوس هم منې کوي. هغه موږ اوس هم منې کوي. احتشام ته بالکل کلي عام ویلي زه باندې پایار کټ کوم، زه به له داسې کار وګورم چې مطلب که ستا ایجوکیشن ستا د BS ډګري کمپلیټ هم شوه نو مطلب ته به جاب نشي کولی. لکه موږ دا اوس هم محسوسولی شو چې په پاټا کې د اف سی آر اثرات اوس هم شته. اف سی آر بالکل اف سی آر شته دی، اف سی آر نه دی ختم شوی، هسې راغلی دی دلته. مطلب ډي پي او شته، ډي سی شته، صرف نومونه بدل شوي. په سټامپ باندې صرف د پولیټیکل ایجنټ نه ډي سی جوړ شوی او د کوم چې د اے پي ایل راغه نه اے سی جوړ شوی دی، ډي پي او دغه راغلي کسان راغلي خو قانون نه دی لاګو شوی.